وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک میاش کې په مبارک ساعت کې په مبارک ورځ باندې د موږ ستاسو د ټولو د حاضري لیدل اوریدل ویل په خپله لویه بارګاه کې قبول و منظور فرمای او رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ ستاسو د دغې مبارکو ایامو شهورو څومره برکات دي، فیوزات دي، تجلیات دي، که مونږ یې مستحق وو لانا الله پاک دې مونږ ستاسو نصیب فرمایي. زموږ ستاسو په ژوند کې انشاءالله العزیز یو څو ورځې بعد داسې شپه را روانه ده چې اسلام دغې شپې ته ډېر په درناوي سره کتلی دي. اسلام دغې شپې ته ډېر زیات اهمیت ورکړی. اسلام د دغې شپې ډېر زیات فضیلتونه بیان کړي. خو صرف دومره به ووایم چې بازار کې څوک چې بازار له لاړ شي هر قسمه سیز پکې موجود وي، خو چې څوک سوداګران وي چا څه په کار وي واخلي او چې چا څه په کار نه وي او څوک یې اخلي نه، نو بازار کې هر څه ډیر وي خو ډیر خلک تش و تور خالی جولې کور ته راشي. دارنګې دا مبارکه شپه د هر قسم رحمتونو نه ډکه ده. شته پکې هر څه، خو چا جولې واغستې جولې را ډکې کې ډکې جولې پاتې شول، او څوک د دغې شپې د نزاکت نه خبر نه شول، اهمیت او د فضیلت نه خبر نه شول. دا شپه تېره شي خو لیکن څه ډېر داسې خلک وي چې هغه خالي جولې پاتې شي. مقصد مه دا چې داسې شپه را روانه ده چې په دې کې خپلې جولې د رحمتونو نه ډکول پکار دي. تیر شوی چې کوم زمونږ د ګناهونو نه ډک کال تیر شوی دی، هغې د کال د ګناهونو نه چې هر قسمه ګناه پکې موجوده وي، د هغې د بخنې د غوښتې شپه را روانه ده. هغه شپه شب بارات شپه ده، د 15 شپه ده، او هغه زمونږ د پاکستان د حساب مطابق د 9 په شپه باندې راځي، پیر ورځ د 9 شپه، او تقریبا ما د علم مطابق دې ځل د سعودي عرب سره 2 ورځې فرق ښکاري. خو به هر حال مونږ چې کومه سیمه کې کوم وطن کې اوسیږو او مونږ ته چې کوم اعلان شوی دی د هغې اعلان مطابق د پیر ورځ او د 9 شپه چې کومه د پیر او د 9 په منځ کې چې کومه شپه راځي دا د 15 شپه ده، او بیا د هغې ورځ د 9 په ورځ باندې د روژې مسلمانان اهتمام کوي. غرض مې دا حاضرینو چې ما سره الفاظ نشته چې کم زما د احادیثو مبارکو په الفاظو باندې زه ذهن کې نظر وغورځوم او بیا زه د دغې شپې اهمیت له څه خپل الفاظ ورکم، نو ما سره داسې الفاظ په خوله کې نشته چې دا څومره د قدر او د عزت وړ شپه ده، د رحمتونو او د برکتونو وړ شپه ده، او دا داسې یو شپه ده چې آغاز به د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عملي زندګۍ نه تاسو ته وړاندې کړم چې حدیث ترمذی شریف امام ابو عیسی رحمه الله تعالی په خپل سنن کې ذکر کړی دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا شپه زما سره په برخه وه، دا شپه یې د ما سره وه. قاري صاحب آواز لږ سلو کړه. فرمایي چې عایشه بیبي فرمایي چې د شپې نبی پاک صلی الله علیه وسلم زما نمبر او ما سره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شپه وه. خو د شپې په یو حصه کې ما وکتل چې نبی پاک مبارک ما سره بستره باندې نشته دی. عایشه بیبي په خپله فرمایي زه راوچته شوم، ما وکتو نبی پاک مبارک، زړه کې مې ډېر قسمه خیالات راغلل، خو چې ما د نبی پاک مبارک لټونو تلاش شروع کړو نو څه زه ګورم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په جنت البقیع کې تشریف فرما دی. تاسو څوک حج لتلی یې، څوک عمرې لتلی یې، نبی پاک مبارک چې کوم روضه مبارکه ده دا د عایشې مبارکې کمره ده. نبی پاک چې کوم ځای کې دفن دی دا د عایشې بیبي کمره ده. او تاسو سوچو کې باب جبریل سره چې کله باب جبریل باندې وځي نو مخامخ د اصحابه کرامو مقبره راځي، مخامخ جنت البقیع شریف راځي. نو دغې کمرې نه عایشه بی فرمایي زه راووتم، ما لټون وکړو، خو چې جنت البقیع شریف ته لاړم نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هلته تشریف فرماو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله عایشه بیبي ولیده چې ما سره په دغه شپې په دغه نازکه حصه کې یک تنها یوازې ما ته قبرستان لراله او ما پسې تلاش شروع کړی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي اکنت تخافین ان یحیف الله علیک ورسوله. ای عایشه آیا ته دې نه یریږې چې الله او رسول به در سره چرته زیاتی وکړي، گویا د ستا شپه به چرته بل چرته ورکړي، د ستا چې کومه حصه ده د شپې نمبر دی، آیا ته دې نه یریدې چې د ما په نمبر کې به نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چرته بلې بیبي لتلی وي، الله تبارک وتعالی او الله رسول کلم د تا سره زیاتی نه کوي، د ستا چې کومه برخه ده، د ستا چې کومه حصه ده دا د ستا په نمبر باندې به ستا سره وي. خو ای عایشه د معمول نه خلاف، د عادت نه خلاف، که زه د ستا د کمرې نه راوتی یم په جنت البقیع شریف کې ولاړ یم، ای عایشه یاد ساته چې دا ډېره عظیمه او بختوره شپه ده، د دغې عظمتونو د دغې شانو د شوکتونو د شپې د وجې نه زه راوچت شوی یم او په جنت البقیع شریف کې ولاړ یم. او حضور نبی کریم و رؤوف الرحیم ورته فرمایي صلی الله علیه وسلم ای عایشه تا ته پته شته چې دا کومه شپه باندې زه جنت البقیع شریف کې ولاړ یم دا کومه شپه ده؟ نبی پاک ورته فرمایي ان الله ینزل لیلة النصف من شعبان. خدای پاک د دغې شپې د ماښام نه واخله تر سبا پورې خدای پاک بذات خود د خپل شان او د عظمت مطابق خدای پاک په دغه شپه باندې اولنی اسمان ته راکوزیږي. ای عایشه دا هغه شپه ده چې خالق کائنات بدیع السماوات والارض د خپل شان او د عظمت سره چې څنګه د الله پاک شان او عظمتونه یې څنګه لایق دی، خدای پاک په دې شپه باندې اولنی اسمان ته راکوزیږي. او بیا نبی پاک فرمایي الی اسمان الدنیا، دنیاوی اسمان ته رب العالمین د خپل شان مطابق راکوزیږي. خو راکوزیږي ولې راکوزیږي؟ په دې باندې مختلف احادیثو مبارکو باندې څه نظر اچو. خو دې احادیث کې چې کوم د ترمذی شریف الفاظ دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي عایشه فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. ای عایشه خدای پاک په دغه شپه باندې د بنو کلب یو قبیله وه، یو خیلو، هغې ته بنو کلب ویل. نبی پاک ورته فرمایي عایشه خدای پاک په دغه شپه باندې په خپلې مهربانۍ سره د بنو کلب د ګډو د وزو په بدن باندې چې څومره وړی او ویښته موجود دي، د بل روایت کې د وړی او د ویښتو ذکر موجود دی، نبی پاک ورته فرمایي چې څومره وړی او څومره ویښته
د بنو کلب په څاروو باندې موجود دي، په ګډو په ځناورو باندې موجود دي، د هغې د تعداد نه زیات خدای پاک په دغه شپه باندې خپلو بندګانو ته مغفرت ور نصیب کوي. یعنی دومره د عظمتونو شپه ده چې په دې باندې رب ذوالجلال لکه څنګه دا الفاظ دي، نبي پاک فرمایي د هغې د بنو کلب د څاروو د ګډو په مقدار، او بل روایت کې راځي چې د هغوی د ویښتو نه زیات په ډیر مقدار سره خدای پاک بندگانو ته مغفرت ور نصیب کوي. خدای پاک دغه اسمان اولنی اسمان ته راکوزیږي. یو حدیث مبارک صرف اشاره عرض کول غواړم. هر شپه خدای پاک راکوزیږي، خو صرف د تهجد په وخت کې. حدیث ته مشکات شریف ته صحیح ستو متعدد بار ذکر کړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د تهجد په دغه باریک وخت کې خدای پاک د خپل شان چې څنګه لایق دی اولنی اسمان ته راکوزیږي صرف تهجد په وخت کې. خو لیکن د شب بارات او د پنځلسي په شپه باندې صرف تهجد په وخت کې نه راکوزیږي چې څنګه د ماښام وخت داخل شي او اذانونه وشي خدای پاک د خپل شان مطابق راکوشي، هغه تر سبا پورې خدای پاک د خپل شان مطابق په اولنی اسمان باندې موجود یو بندگانو ته آواز کوي، بندگانو ته آوازونه کوي. څوک شته د بخنې والا چې بخنه ورته وکړم، څوک شته د رزق غوښتلو والا چې زه وله رزق ورکم، څوک شته د سکون غوښتلو والا چې سکون وله ورکم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم وقضا وقضا الفاظ استعمال کړي. گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بندگانو د زړونو تعبیر په وقضا وقضا سره فرمایل. گویا مونږ په ساده الفاظو کې ویلی شو آیا څوک شته چې حلال و رزق غواړي په دې شپه باندې وغواړئ، ځکه چې خدای پاک خپله آواز کوي. په نورو شپو باندې به ته آواز کوې خدای پاکه دا راکې، خدای پاکه دا راکې، خدای پاکه داسې وکې، خدای پاکه داسې وکې. خو لیکن دا دومره عظمتونو شپه ده چې ته آوازونه مه کوه، خدای پاک درته آوازونه کوي، رب العزال درته آواز کوي. څوک شته غوښتنې والا چې ما نه غوښته وکړي زه وله ورکم. څوک به خپل کور نه لري په دې شپه یې وغواړئ، څوک به اولاد نه لري په دې شپه یې وغواړئ، څوک به سکون نه لري په دغې شپه یې وغواړئ، څوک به روزګار نه لري په دغې شپه یې وغواړئ، د چا به بیماریانې وي شفا وغواړئ. تر دې پورې چې په کائناتو کې داسې په بنده په ژبه باندې به داسې سوال نه راځي چې هغه سوال په دغه شپه باندې رد کیږي. ځکه حدیث پاک کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د شعب الایمان امام بیهقی په حدیث مبارک نقل کوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې نادى مناد، نبی پاک فرمایي په دې شپه باندې یو आवाज کوونکی आवाज کوي. आवाज به څوک کوي؟ आवाज دا چې کوم ونادى مناد आवाज کوونکی به आवाज کوي. د عربی د ګریمر مطابق چې خدای پاک ځان نه دی ښودلی، دا د عظمتونو طرف ته اشاره ده. خدای پاک په کم صفت باندې ځان یاد کړی وی چې رحمان درته آواز کوي، رحیم درته آواز کوي، کریم درته آواز کوي، ستار درته آواز کوي. خدای پاک خپله یو نامم ذکر نه کړه چې فلانکی خدای درته آواز کوي، د فلانکی صفت والا خدای درته آواز کوي، یو صفت هم ذکر نه کو، ځکه چې په دغه شپه باندې د الله پاک ټول صفتونه بندگانو ته متوجه کیږي. ځکه رب العالمین فرمایي ونادا منادن، خدای پاک آواز کوي بندگانو ته. څه فرمایي؟ هل من مستغفرین، آیشتا گناهونو نه بخنه غوښتونکی انسان، آیا گناهونو نه بخونکی غوښتونکی انسان شته؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خدای پاک آواز کوي چې زه ورته بخنه نصیب کم. نبی پاک فرمایي هل من سائل، آیا څوک داسې سوالګری شته چې ما نه سوال وکړي، ما نه وغواړي، او په دغه سوال کې عموم موجود دی چې سم د رب نه غواړي په دغه شپه باندې ملاویږي. ځکه نبی پاک فرمایي چې هل من سائل، خدای پاک آواز کوي چې آیا داسې څوک سوالګری شته، دا څوک غوښتونکی شته چې ما نه وغواړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب فرمایي چې بنده چې ما نه سم غواړي همغه څیز به ورته عطا کوم،
او مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی فلا يسأل احد شیئا الا اعطیه. نبی پاک فرمائی چې خدای پاک فرمائی چې په دغه شپه باندې چې بنده مانه څم سوالو کی چې په ژبه باندې سم راغلل، رب وعده فرمائی، رب اقرار فرمائی، رب بندگانو ته پیغام ورکوي په زبان رسالت باندې چې ما نه څوک داسې څه غوښتونکی شته چې زه ورله ورکم. نبی پاک فرمائی چې خدای پاک فرمائی چې بنده داسې یو څیز به مانه نه غواړي چې زه یې نه ورکم، غرض دا چې سم رانه غواړي زه به ورته نصیب کوم. ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې کائناتو کې بندگانو کې مسلمانانو کې داسې یو انسان چې څه غواړي. اوس تاسو څومره کسان ناست یې، نمبر په نمبر چې تاسو اوچتول غواړم چې ته څه غواړې، زړه کې داسې کم یو څیز دی. نو چې دا څومره تعداد کې خلک ناست دی، د هر چا به یو ځان لا چا به یو نیمګړی موجود وي، د چا به یو ستونزه موجود وي، د چا به بله نیمګړې موجود وي چې وشمارلی شي 50-60 نیمګړې به د هر چا جدا جدا وي. خدای به فرمایي چې سم رانه غواړې په دې شپه رانه وغواړه چې درله درې کم. دا د غوښتې شپه ده. ټول کال به مونږ ګناهونه کړي وي، دا د بخښنې شپه ده. چا کم ګناهونه کړي، په دې شپه باندې د بخښنې موقع ده. لکه زه به یو عام مثال عرض کم بلا تشبیه و تمثیل، صرف د پوهې دپاره. کله ناکله داسې اخترونو ورځو کې څه کسان د چې کومه د مختلف نیټورک دي د موبایل والا وایي چې 3 ورځې کال او 3 ورځې میسیجونه نیټ وغیره هر څه فری دي. نو موږ به ورته څومره لګېږو چې چېرته زموږ چا سره کار دی، چونکې هر څه به فری وي، کال به فری وي، میسیج به فری وي. نو څومره کالونه به موږ په دغې 3 ورځې کې کوو، څومره میسیجونه به کوو، څومره د بهر ملک سره موږ به رابطې به کوو چې هسې موږ ته هر څه فری دي. دارنګې موږ ته فری موقع را روانه ده، موږ ته هر یو قسم د ګناه د بخښلې موقع را روانه ده، د خدای پاک نه د خپلو ستونزو د خلاصېدو موقع را روانه ده. دا ډېره عظیمه شپه ده، خو دا هم ورسره یاد ساتئ. احادیث مبارکه شپږ 7 قسمه احادیث مبارکه چې مونږ راجمع کو او د هغې نچوړ مونږ ذکر کو، اگر چې بیا به وخت کافي وغواړي که چېرې ټولو احادیثو مبارکو باندې مونږ نظر اچو. خو یاد ساتئ څومره عظمتونو شپه ده چې د بنو کلب د څاروو د ویښتو په مقدار باندې خدای پاک بندگانو ته بخښنه کوي، خدای پاک دعاګانې قبلوي، خدای پاک د خلکو ژړا قبلوي، خلکو د خدای پاک سجدې قبلوي، خدای پاک د بندگانو رکوګانې ذکرونه قبلوي. د تیر شوي ټول کال عمرونو څومره ګناهونه دي خدای پاک درته هغه معاف کوي. خو نبي پاک صلی الله علیه وسلم د شپږو 7 احادیثو مبارکو نه دا اندازه لګي چې خدای پاک یو څو کسانو ته په دې شپه باندې هم بخښنه نه کوي چې د بخښنې دریاب انسان اندازه نشي لګولی چې خدای پاک څومره د بخښنې والا دی. او د بخښنې اندازه یې دې نه ولګوئ چې د خدای پاک د خپل شان مطابق اولنی آسمان ته د ماښام نه راکوز دی تر سبا پورې. دا د بخښنې هغه عمومي اعلان دی، د غوښتې او د سوال کولو عمومي میدان دی. خو لیکن یو څو کسان حدیث پاک نه ثابت دي چې بندگانو ته په دې شپه باندې هم بخښنه نه کوي. احادیث مبارکو کې چې کوم یو حدیث مبارک ذکر دی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمائی وَيُمْلِي المؤمنین الکافرین، ټول نه اول کافر ته بخښنه هم نشته او خدای پاک سوال هم نه قبلوي، هغه په شاته کیټیګري کې پاتې دي. خو مسلمانانو کې نبی پاک فرمایي وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو انسان د بل مسلمان د پاره بغض و عداوت موجود وي، د بل مسلمان د پاره کینه او حسد په زړه کې موجود وي، نبی پاک فرمایي دغه زړه چې د بل د دشمنۍ نه ډک دی،
هغه زړه چې د بل د عداوت نه ډک دی خدای پاک دغه زړه نه دعا قبلوي نه دغه بنده ته بخشش کوي. د ټول نه اولنی سره په دې باندې انسان غور و فکر وکړي چې ما د تره تربور سره څومره حسد دی، ما د تره تربور په خفګان په راتلو باندې زړه په زړه کې څومره خوشحالېږم، ما څومره بغض دی، څومره عداوت دی د تره تربور سره، ما څومره عداوت دی د خپل مشر رور سره، د خپل کشر رور سره، ما څومره عداوت دی هغه واده شوی خور سره چې ما ترې نه فلانکي وخت کې یو څیز غوښتی و او ما یې را نه کړو. د خپلې د وینې د رشتې والا افرادو سره زما څومره عداوت دی. خدای پاک عمومي بخښنه کوي په دې شپه باندې، هر چا ته بخښنه کوي. نبی پاک فرمایي چې د چا زړه دشمنۍ نه ډک وي بندگانو سره محبت الله را لېږلی. انسان د انس نه دی، انس ویلی شي محبت ته. خدای پاک د بندگانو په مزاج کې مینه پیدا کړي چې د الله د بندگانو سره مینه کوي، خو د دې په الټ د بنده دپاره ستا په زړه کې بغض موجود دی. خدای پاک د خپل دروازې د رحمت د ستا دپاره بندې کړي دي. که د رور سره بغض ساتې، که د تره سره بغض ساتې، او که چېرې ته د خپل تره تربور سره بغض ساتې، څه مسله؟ نو غرض دا چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بغضګر عداوت او په زړه کې چې د چا دپاره دشمني ساتي د شپه باندې هغه دپاره بخښنه نشته، اگر چې دا یو ځان له تفصیلي موضوع ده. دویم نمبر نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث پاک نه ثابته ده. نبی پاک فرمایي چې الا زانیة بفرجها، نبی پاک فرمایي چې هغه بدکاره زنانه چې د هغې بدکاری د هغې عادت جوړ شوی وي، خدای پاک بدکاره ښځې ته مغفرت نور نصیب کوي. بل حدیث پاک کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې کم یو انسان همیشه دپاره شراب څکي، شرابخور انسان ته په دې شپه باندې بخښنه نشته. او بل یو چې کومه جمله د حدیث مبارک د ستاسو غوږونو ته رسول غواړم، او زه وایم چې د ټولو خبرو نچوړ که چېرې مونږ راجمع کړو په همدې جمله کې موجود دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور او پلار ازار ګټلي ته هم بخښنه نه کیږي. د مور او د پلار چې چا سره ازار شریک دی، د مور او پلار نافرمان ته هم خدای پاک بخښنه نه کوي. هغه انسان چې د مور او پلار نافرمان وي ولې به بخښنه کوي؟ خدای پاک چې کومه مرتبه مور او پلار له ورکړې ده، د خدای پاک د حقوقو نه بعد قرآن چې د چا مقام او حقوق ذکر کوي هغې ته مور او پلار ویلی شي. نو هغه خدای پاک به تا ته څنګه بخښنه درکوي چې د مور او پلار چې لاسونه اوچتېږي ته په هغې خیر دعا کې شریک نه وې، چې کله د شر دپاره مور او پلار لاسونه اوچتوي د دعا کوي خدای خپې ماته کې، لاسې مات کې، ځواني مرګې کې، زه خفه کړم ته خفه کې. هغه مور چې د چا مور د بچو نه دردېدلې ده، کم سپینګیری پلار چې یو 5 روپو سوال د خپل بچي نه وکړي او زوی ته مخ واړوي، زړه کې پلار خفه شي چې بچی ټول عمر تا دپاره ما دروغ ویلي، د ستا جامو خیال ما ساتلی و، ټول عمر ما دیکې بازار کې خوړلی دي، د ستا د سکول د فیس غم و را سره، نن چې کله ته سړی شوې او ته د ګټلو قابل شوې اوس ما ته خفه کول غواړې. بس چې چا مور او پلار خفه کړل هغه انسان ته خدای پاک د شب برات په شپه باندې هم بخښنه نه کوي. هغه انسان د خدای پاک د بخښنې د دایرې نه بهر دی چې کم یو انسان د مور او د پلار د مینې نه بهر دی، د څوک د مور او د پلار د دعا نه بهر دی، د خدای پاک د رحمتونو نه بهر دی. سوال همدې ځای کې پیدا کیږي چې دا د بخښنې شپه ده او بخښنه وایو همدې ته چې د مور او پلار ته ازار ګټلی لاړ شه، د نن شپې نه لاړ شه، 2-3 شپې موږ سره مهلت شته، د دې نه وړاندې د مور او د پلار خپې ښکل کا، فریاد ورته وکړه، ژړا ورته وکړه، سوال ورته وکړه. که څوک چې د چا مور او پلار خفه تلي دغې دنیا نه،
حدیث پاک نه ثابت شوه نبی پاک په دغه شپه باندې قبرستان جنت البقیع شریف ته تللی و. لاړ شه په جنت البقیع شریف د حدیث پیغام هم دا ورکوي، لاړ شه که پلار د وفات وي، مور د وفات وي او د تا نه خفه تللی وي، لاړ شه په دې شپه باندې قبر ته کښېنه او مور ته آواز وکړه چې مورې ما خدای نه بخي چې ما ته ونه بخې. پلار ته آواز وکړه قبر ته چې بابا چې ته ما نه بخې ما خدای نه بخي، د ستا په چوکټ کې ما ته د خدای پاک بخشش موجود دی، د ستا په بخښنه کې خدای پاک ما له خپله رضا راکوي. لاړ شه په دې شپه باندې د مور او د پلار قبر ته کښېنه، خپو کې وژاړه، مور نه هم بخښنه وغواړه، پلار نه هم بخښنه وغواړه او که چېرې ژوندي وي لاړ شه د هغوی په بستره باندې کټ کې کښېنه، په شا باندې کښېنه، په قدمونو کې ورته کښېنه، خپې ورله ښکل کا، سوال ورته وکړه، زاري ورته وکړه چې کوم جنتونه خدای پاک بندګانو دپاره پیدا کړي هغه جنتونه خدای پاک د مور په قدمونو کې ایښودي دي. کومه دروازه د رحمتونو ده نبی پاک فرمایي چې د الله د رحمت دروازه دا پلار دی، پلار د الله د رحمتونو دروازه ده چې کوم رحمتونو دروازه کولاو شوه تا ته به د الله رحمتونه در شریک شي. غرض مده حاضرینو چې ډېره عظیمه شپه را روانه ده، په دې شپه باندې چې کوم بندگانو ته مغفرت نه نصیب کیږي، چا کې شراب خوري موجوده ده، چا کې د مور و پلار نفرمانی موجوده ده، د تره تربور سره بغض و عداوت موجود دی، د دې شپه باندې د دې شپې نه وړاندې کول دا پکار دی چې دغې څیزونو اصلاح پکار ده. چا سره بغض دی، چا سره عداوت دی، بس عداوت ساده الفاظ ده چې د چا په غم خوشحالېږي دا عداوت دی، د چا په بدۍ خوشحالېږي دا عداوت دی، د چا په بیمارۍ باندې خوشحالېږي دا عداوت او دشمني ده. دا څیز ویستل دي د خدای پاک رحمتونه تا سره شریک کېدل دي. خو که چېرې زړونه د کاڼو نه د ګټو نه ډک وي خدای پاک دا زړه باندې توجه د رحمت نه فرمایي. غرض مدای حاضرینو چې کومه مبارکه شپه زمونږ د حساب مطابق را روانه ده د نهې په شپه باندې څومره درنه کېدی شي خپل عبادات، ذکر، اذکار، بخښنه خدای پاک سره براه راست په دې شپه باندې راز و نیاز پکار دی، خبرې خدای پاک سره پکار دي، د رب العالمین نه غوښته پکار ده. بجای دی چې آخر کې زه یو ضروري اعلان هم وکړم او هغه اعلان ده چې دې شپه باندې بعضې کلو کې په بعضې اطرافو کې په بعضې ځایونو کې آتشبازي کیږي. دا د عظمتونو شپه باندې مونږ فضول خرچي کوو. آتشبازي په دې شپه باندې حرام ده، هره شپه باندې حرام ده، خو په دې شپه باندې د نورو په نسبت باندې ډېره حرام ده ځکه چې دا د رحمتونو شپه ده. کور کلیو په بعضې ځایونو کې آتشبازیانې کیږي، ډزې ډوزې کیږي. یا ساتئ په دې شپه باندې اسلام آتشبازي نه ده ښودلی چې دا کم آتشبازي انسان کول غواړي قرآن دې ته د شیطان رور ویلی دی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن فرمایي څوک فضول خرچي کوي او څوک په دې شپه باندې آتشبازي کوي دا د الله دوست نه دی، دا د شیطان دوست دی، دا د الله د دشمن دوست دی. نو چې د الله د دشمن دوست شوې تم د الله دشمن شوې، ته د الله د رسول دشمن شوې. د دې د وجې نه برای کرم چې کوم مشران دي ماشومانانو له آتشبازۍ څیزونه راوړي د آتشبازي کوي او تیر په تیره چې کم ځوانان دي وینو ګورو چې مختلفو چوکونو کې د پلار ګټلی شوي پیسو باندې ګاډی اخیستلی شوی هغوی باندې ویلینګ کوي، کوم هلکانان راوځي موټرسایکل باندې ویلینګ کوي. یا ساتئ دا ټول څیزونه حرام دي، حرام دي، حرام دي. په دې شپه باندې عبادت له توجه ورکول پکار دي. که نور څه نشئ کولی کم از کم په دې شپه باندې که چېرې داسې یو ډرامه چې کومه ډرامه ته په هر هفته باندې کستوار ګورې او هغه د ستا فیورټ ډرامه ده او په دې شپه باندې راغله مه یې ګوره. په دې شپه باندې که نیک عمل نشي کولی کم از کم انسان له پکار دي چې په دې شپه باندې د ګناه نه ځان وساتي. په دې شپه باندې رحمتونه نازلېږي، کم از کم چې مونږ رحمتونه نه غواړو چې کم الله مونږ له راکول غواړي د هغې نه چې ځان محرومه نه کړو. په داسې مجالسو کې پکار دی چې په دې شپه باندې مونږ شریک نه شو چې کم مجالس الله نه دی خوښ، کم مجلسونه الله رسول نه دی خوښ، په دې شپه باندې نه دی کول پکار.
او اختتام کې چې کومه بله خبره عرض کول غواړم انشاءالله العزیز د اتوار په ورځ باندې به د 235 علماء کرامو دستاربندي ده چې زمونږ د جنیدې مدرسې نه فارغ شوي دي نو 235 کسان علماء کرام به فارغیږي هغوی له پټکي تړلی کېږي د کومې مدرسې نه چې زه فارغه یم د همغې مدرسې نه 235 علما فارغیږي په همدې زرغوني جومات کې د اتوار په ورځ باندې سهار 8-9 بجې باندې به آغاز کېږي ټولو ته د راتلو درخواست دی په دې کې به لوی لوی علما راځي لوی لوی پاکان به راځي لوی لوی مشایخ به راځي دعاګانې به پکې کېږي علماو دستاربندي به پکې کېږي اسناد به تقسیمیږي د خپل خیر د غوښتې دپاره ټولو ته د شرکت دعوت دی رب العزال خالق کائنات زمونږ ستاسو دین سره وابستګي او د دین سره مینه محبت نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریم مونږ بخنه نصیب فرمای رب کریم مونږ ته ګناهونه معاف کې نیک اعمال زمون قبول و مقبول کې رب کریم مونږ خپل کامل رضا نصیب فرمای رب کریم مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي رب کریم د ایمان زوال نه مو ساتي رب کریم د ستا د دریای رحمت کې مونږ له لوی ځای را نصیب فرمای کومه مبارکه شپه را روانه ده او د هغې نه بعد کومه مبارکه د رمضان شریف میاشت ته روانه ده الله پاک دې مونږ په ژوند کې نصیب فرمایي رب کریم مونږ له چې کوم رحمتونه د ستا په دربار کې لیکلی شوي دي هغې په زیادت باندې مونږ نصیب فرمایي رب کریم ما نه د ستاسو نه چې چا سوالونه کړي رب کریم د ټولو حاجتونه پورو فرمایي څوک قرضداري قرضونه نه اخلاص کې چا قرضونه بند دي قرضونه یې راخلاص کې د چا روزګار نه حلال روزګار وله ورکړي رب کریم څوک بې اولاد دي اولاد وله ورکړي د چا کورونه نه دي آباد کورونه آباد کې رب کریم ملک پاکستان استحکام نصیب کې څومره دعاګانې رب کریم غوښتې دي څومره هم وغوښتې څومره به درنه غواړو د خپل حبیب کریم په خاطر باندې زمونږ ټول حاجتونه پورو فرمایي ټولې دعاګانې قبول و مقبول فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین